بسم الله الرحمن الرحيم. امام صاحب رحمه الله متعلق لگا خبر کو چونکہ دا زمان دا فقہ حنفی بانی دے امام صاحب نم نعمانو رحمه الله او دا پلار نمی ثابتو او دا نکنمی زوتی و زوتی زابانی پیش طابانی زبر او په حقیقت کی دا فارسیون نسلو فارسیوان دو کم پلارو حضرت ثابت اچکل پیدا شو نو نکی حضرت علی خوالاوی اولا رضی اللہ تعالی عنہ نو اغا حضرت ثابت تا و دا اغا اولاد تا دعا وکڑل دا خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اغا دعا اللہ جل جلالہ دی امام سے بشکل کی قبول کرل امام سے نعمان نم دے ابو حنیفہ لقب دے کنیت دے ابو حنیفہ حنیفہ لروا نغیت نسبت شویرے نموال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا زیادہ بحق کی قبول شویوا یہ حدیث پاک کی راضی حضرت ابو ہریرہ روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی لو كانت الدین عند الثریا کچری دین دا ثریا ستوری خاصشی لذهب رجل من فارس دا فارس سے صلیب والللال شی او یو روایت کی دا سین من ابناء فارس فارس بچی حتی یتناولو تردے چی دا علم با حاصل کی نو که علم دا ثریا ستوری خاصشی دا فارس خلق با داغی کوشش ہوئی کہ وہ حاصل بے کی دائی حاصل شو او جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شافی مسئلہ کے لئے اغوی نبی علیہ السلام حدیث مستاق امام صاحب رحمہ اللہ یہ غیر مقلد عالم دے نصر بین المورد لی نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ اگر ہم وہی دا حدیث مصداق امام صاحب رحمہ اللہ دے بے امام صاحب تابعی دے کنا نا تابعی اگر چاہتا ویلے کی گئی چھے صحابی دی ایمان پا حالت کی لیدلے امام صاحب رحمہ اللہ صحابہ لیدلے اصل وہ انشاءاللہ شپک مدرجہ کی کتاب دے مسند امام اعظم ای کہ واللہ قصہ رائشی دا اتفاقی دا چی امام صاحب رحمہ اللہ تابعی دلیو البتہ دیکھ کے لخلق اختلاف کی چی دا تابعین روایت کڑے ہو کنے ہو کڑے اول خراجی حدا دا چی روایت ابتی کڑے کنی کڑے نو تب تابعیت کی اس اثر نبری باسی نو امام صاحب رحمہ اللہ تابعیت کی بات سوئی قرآن میں کو کسنگا تابعی چاہتا ہوئی بے وارے چاہ صحابی لیدے لئی دی ایمان بحالت کی اور دا طول اتفاق دے امام صاحب رحمہ اللہ صحابی لیدے لئو صحابی لیدے لئو بیدا خبر چھ روایتے کڑے کتنی دے کڑے حدیثی تے نقل کڑے کنی دے نو دا تابعی جوڑے دو دا بارا دا سر ضروری دنا اور سیدہ دا چھ روایتی تی ہم کڑی دی اسی ہجری کی پیدا شے و نبی علیہ السلام چکل مدینی تا ہجرت کو داغینا اتیا کالا پس او بے تقریبا اویا کالا عمر کی 150 ہجری کی وفات شو دغا وقت کی امام شافعی رحمہ اللہ پیدا شو رشمی کا مکبڑی در خمو دے تاجر و شروع کی علم درم تا متوجہ شو اول کی علم کلام کی پرنم حاصل کو بے فقہ تا متوجہ شو او بے پکم زیبان دی فقہ دے دغی دور رسیدلو امام صاحب رحمہ اللہ استاذان چی دی امام جعفر صادق زید بن علی عبداللہ بن حسن نفس زکیہ عطا بن ابی رباح او دغشن اکرامہ نافع رحمهم اللہ دا ٹول دا امام صاحب رحمهم
رحمهم الله دا ټول د امام صاحب رحمه الله اساتذه خو د ټولو زید علم چې امام صاحب حاصل کړی دی هغه د ابراهیم نخعی د شاګرد پرون چې موږ ویلو حماد نه حاصل کړی ډیر وخت د هغه سره تیر کړو تقریبا اتلس کال عمر د هغه سره تیر کړو 119 هجری کې به وفات شو امام صاحب رحمه الله بچ مسائل استنباط کولو څنګه به کولو داغه طریقه دا و قران کې به مسله کتله کې ملاو بنش ولا سنت کې به کتله کنه وا اجماع د صحابه کې به کومه مسله وا او باقی اجتهاد د تابعین اغیل به اعتبار نه ورکول به هم رجال ونحن رجال اغم سړي دي مجتهدین نظامی وا دلیل امامانو د امام صاحب رحم الله مبارکی د مدح کلمات ویلي دي امام شافعی رحم الله فرمای الناس فی الفقه عیال على ابي حنیفه فقه ګټول خلق امام صاحب ته محتاج دي احادیث هم امام صاحب روایت کړی دي امام محمد رحم الله خپل کتاب الاثار کی امام صاحب نے ګڼ روایتونه نقل کړی دي ما ول من کتاب د شپږم درجه کې پڑھاویږي دا ولي خجی نو ګڼ احادیث باغی کې هم دي ډېر احادیث دي بيد امام صاحب رحم الله شان دا و چې دی و اصطلاح قائمه کړ استحسان ورته ویل کی تسلبان قریب قیاس کې راشي استحسان اصطلاحي تعریف دی هو الدليل الذي يخالف القياس الجلي هغه دلیل ته ویل کیږي چې د قیاس جلی مخالف وي به د استحسان څلور درجات دي ان شاء الله را بشراله یو د استحسان بالاثر وي د قران او د حدیث په وجه قیاس پر خودل یو ته ویل کیږي استحسان بالاجماع اجماع په وجه قیاس پر خودل یو ته ویل کیږي استحسان بالضرورت په وجه باندې قیاس پر خودل دا درې وړ استحسانونه په قیاس راجح دي او څلورم نمبر د استحسان بقياس الخفي دار الرازي خان قریب استحسان بقياس الخفي به بدغه قسم کی بقياس جلی قياس اولای کې استحسان بقياس الخفي باولای به باغی کی مسله دا چې د چا علت قوی هغه باولای دا بل ان شاء الله راشي د دې شي ایجاد امام صاحب کړی دی او زمونږ په فقہ کې استحسان انتهی زید دخل لیکه غنی مسئلے پہ استحسان بنا دی امام صاحب رحمه الله فقہ چې دا تقریبا د امت د مسلمانانو بدری سو کې دو مسلمانان مقلد دي بدری امت چې څومره مسلمانان دي بدری سو کې دوی سي امام صاحب مقلدین دي لکه پاکستان هندوستان بنگلاديش ترکی روس چین آزاد ایشیا افغانستان عراق دا ټول علاقې احناف دي به عراق مصر شام فلسطین وغیرہ کې احناف شته به امام صاحب رحم الله بشاګردانو کې غټ شاګرد چې اعلی درجه ول امام ابو یوسف رحم الله داغه مختصر تعارف اور داغه نوم یعقوب او د پلان نوم ابراهیم او د نیکه نوم حبیب انصاری یو سلو دیار لس 113 هجری کې پیدا شوی او 133 هجری کې وفات شو ترڅو چې امام صاحب موجود ترغی د امام صاحب شاګرد د امام صاحب د وفات نه پس به د امام مالک رحم الله شاګرد شو او به مهدی بدور کې په یو سل شپږ هجری کې قاضي مقرر شو او د اسلام اول قاضي به د هادي بدور کې قاضي د هارون رشید بدور کې قاضي په درې وړو دورونو کې دا باقاعده قاضي القضات او کتابونه لیکلي دي کتاب الرای اصول فقه کې کتاب الوصایا کتاب اختلاف الامصار او دا شان الرد على مالک ابن انس امام مالک رحم الله باندې رد کړو
خو دا کتابونه اوس نشته دی. کتاب الاثار، کتاب الخراج دا مصر موبایل کې شته، او اختلاف ابي حنيفه مع ابن ابي ليلى. دا کتابونه امام شافعي رحم الله یو کتاب دی کتاب الام، هغه کې ذکر دی. بن امام سے بشاگردانو کې دویم نمبر درجه والا امام چې امام محمد رحم الله، محمد بن بلال حسن محمد بن الحسن الشیبانی. اصل کی دیو د دمشق مسیدون کیوں بیدی عراق ترال واسد کم خار د عراق کی التاباد شو دا پیوصل 2 ہجری کی پیدا شوه 132 ہجری کی. بہرحال کوفہ کے بعد شو او بے باخر زمانے کی بغداد کیوں مسعر ابن کدام، امام اوزاعی، سفیان سوری دې خلکو نه د حدیث درس زده کړي، حدیث دې زده کړي. فقہ کې د ټولو نه زیات چې دا چا متاثر کړي امام صاحب رحم الله. به چې امام صاحب رحم الله وفات شو، به امام مالک رحم الله خوا تعالی دغه احادیث زده کړه. امام محمد رحم الله کتاب د موطا امام محمد، هغه کې کوم احادیث دي امام مالک رحم الله نے نقل کړی دي. کله چې بغداد کې په اخره کې امام شافعي رحم الله شاګردي اختیار کړی او د امام محمد رحم الله د عربی په لغت کې لوی مقام وکړه. ان شاء الله تعالی او سامي کې راشي یو مسله په حقیقت او مجاز کې ذکر کیږي. مولا چې د مولا دا موثق تموي څوک چې آزاد کی او موثق تموي څوک چې آزاد شي، لفظ مشترک دی. دغه شان موثق کی حقیقت دی او موثق الموثق کی مجاز دی. رسول وصیت د موثق مولا د باروي کی او داغه هغه د چا موثق نه د خلق موثق وی. دا وسامي کې مسله ده، یو سره وصیت وکي زما د مال دا زما مولا ته ورکي، زما آزاد شده غلامانو ته، هغه کې داغه موثق هم وي، داغه آزاد شده او د موثق هم وي، د آزاد شده هم وي. نو مثلا امام محمد رحم الله بیان کړی دا چې موثق ته ملاویږي، دا حقیقت دی، حقیقت باندې عمل کیږي، مجاز ته باندې ضرورت په موثق ته باندې ملاویږي. دا خبره صاحب د وسامی ذکر کړی دا د اعتراض په جوړیږي. دا خو د حناف مسله ده، د حناف د امام نے ولی ذکر کئی بل دلیل بل چا دلیل پکارو. علماء جواب کړی دی امام محمد د لغت امام دی، دې اعتبار سره دغه مسله ذکر کړی دی چې ګوري هغه د لغت امام دی، هغه خبره کړي. تاسو پیږئ کنه. برحال امام شافعی رحم الله، ابو سلیمان الجوزجانی، موسی ابن نصیر رازی، محمد ابن سماع، عیسی ابن ابان، محمد ابن مقاتل، دي کسانو د امام محمد رحم الله نه علم ذکر دی. دغه کوم کتابونه دي دغه بیان کو معتبر کتابونه فقہ کې دي. ابن سینا رحم الله نوم متصور دی لیکه ابن سینا دغه دلی علم دیر شوی غړ کتابونه لیکلي دي. شفا کتاب لیکلي، حاصل محصول کتاب دی، شل اتل جلدونه کې غړ کتابونه لیکلي، غړ کتابونه ښه. هغه ورځ بغداد تراغلو او د امام محمد رحم الله مکتبه وا کم کې چې کتابونه وغه تدل شو. یو افتیال ته تیر کړل بغداد کې د امام محمد رحم الله کتابونه مطالعه کول یو وخت تیر کړل. دا چا ابن سینا چا چې اتل سوشل او څول جلدو کې کتابونه لیکلي، مشهور سړی ابن سینا نوم په اوریدلې. یو وخت بس شروع وته به بتور شکرانه 2 رکعات وکړل او به ویل چې خدای چی د دې سړي پام هغه شي ته نه دی شوی کوم کې چې مونږه امامان جوړ شوي چې منطق او طب وغیرہ دی، خري مونږ ته بچا بيخي غیا را چولې. تاسو خبره پوه شئ دا مې څه مفهوم ویلو، خدای چې دغه دفام نه راغله کني به مونږ چا څه کول، به مونږ امامان نشي جوړېدل. نو لوی سره تیر شوی ښه.
امام شافعي رحم الله فرمایي چې ما د یو اوخ کمبوج کتابونه دومره علم د امام محمد نزد کړي. کتاب الام د امام شافعي رحم الله ډېر معتبر کتاب دی. هغه کې د امام محمد رحم الله د استاذي هغه جلک پکې دی پته لګي. امام احمد ابن حنبل رحم الله رشا تاسو کړلو چې دومره دقیق مسائل کم ځای نزد کې او دوی د امام محمد د تصنیفات نزد کوم. بہرحال 198 ہجری کی بے وفات شو. دریم کس امام ظفر رحمہ اللہ دے. تاسو ما خبرې اورئ امام ظفر رحمہ اللہ چې دا د امام ابو یوسف رحمہ اللہ د امام محمد رحمہ اللہ له عمر کې زیات دی. او د حنف فقہ کې دومره حیثیت نه څنګه چې دا غوډول دي. نور دا غوډ عمر کې زیات دی. د امام سے بشر شاګرد دی. ظفر ابن حزیر علم نے 110 ہجری کی پیدا شوی. امام ابو یوسف 113 کی پیدا شوی. اصل وجہ دا و د امام سب سره ډیر وخت نو تیر کړي. د پلار عربي او مور چې فارسی او نسل وا. امام سب هغه د مبارک چې دا زما په شاګردانو کې په قیاس کې د ټولو نه زیات ماهر دی امام ظفر رحمه الله. بہرحال 198 ہجری کی 48 سال په عمر کې 48 کال عمر کې وفات شو. دریشو څلورم د امام صاحب کوم شاګرد ډیر هدايه کې نوم راځي هغه حسن بن زیاد دی لؤلؤي. یحیی ابن آدم فرمائی ما رأيت افقه من الحسن ابن زیاد. ما دا حسن ابن زیاد نزید فقیح څوک هم نه دی لیدلی. دا په 194 هجری کې د کوفی قاضی جوړ شو او 204 هجری کې وفات شو او 204 هجری کې امام شافعي رحم الله وفات شوه. 54 سال عمر کې 150 کې پیدا شوی او 204 کې هغه وفات شوی. یو بل کس ته شهیدای کې دا غړي تذکرہ راځي امام کرخی دمه اوریدلې کړه. دا مختصر تعارف اوري. ابو الحسن کنیته عبید الله نوم او د بلار نوم حسین 215 هجری کې پیدا شوی. ابو سعید بردئی نے د فقہ علم حاصل کړو او هغه اسماعیل ابن حماد ابن ابي حنیفه یعنی امام سے وسینا دغه امام کرخینا امام ابو بکر الرازی امام احمد جساس ابو علی احمد ابن محمد الشاشی ابو حامد احمد الطبری ابو القاسم دغه شلیل علماء علم حاصل کړي دي. 340 هجری کې به دا وفات شوی دی. زمونږ فقہ کې افتاء کې قواعد پڑھاو قواعد پای کې 40 قواعد د امام کرخی رحمه الله دي. ان شاء الله هدايه کې به ټیم په ټیم دغه بیان کوو. امام کرخی رحمه الله اصل ذکر کړي دا غدا دي. دا مسله باغی بنا ده ان شاء الله. به تاسو ته یاد شي ورورو دومره پورې پوه شئ لږ مخکې راشئ. اوس د فقهاو طبقات علماو ذکر کړي دي. هلکه دې خوا ګوره څه ذکر کړي فقهاو طبقات و طبقې ذکر کړي. احمد بن سلیمان الرومی و طبقات ذکر کړي. پای کې اوله طبقه مجتهدین مطلق ورته وي. مجتهدین مطلق یا مجتهدین فی الشرع دین هغه فقها مراد دي چې هغه د قران او د حدیث نه استنباط خپل قواعد او خپل اصول کې کولو. خپل اصول خپل قواعد د چا تقلید نه کولو. کلیات جزئیات احکامات څومره چي دي د
دا ټول برای راست د قرآن او حدیث مستنبط کول. برحال مجتهدین مطلق څوک دي؟ هغه امام صاحب رحمه الله دی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، او سید علی چې امام ابو یوسف امام محمد رحمه الله مجتهدین مطلق او د خپل استاد احترام بوجه باندې د دې نه فائدہ اخیستله. دویم طبقه تراغلی دی. او دیو نمبر مجتهدین متسببین دی یا مجتهدین فی المذهب ورته وي. دا مخکې څو مجتهدین مطلق، مجتهدین فی الشرع، او دویم نمبر چې دی مجتهدین متسببین یا مجتهدین فی المذهب ورته وي. دا څوک دي؟ دا فقها دي چې په قواعد او کلیاتو کې د خپل اساتذه او د خپل امامانو مقلدین هغه اتباع کوله. قواعد او کلیاتو کې، البته فروعات کې به دا اختلاف کولو، هغه مقلدین نو د قواعد او کلیاتو کې مقلدین او جزئیات او فروع مسائل کې دا تقلید نه کولو، برای راست به د ادله 40 استنباط کولو. نو دته مجتهد فی المذهب وی. امام ابو یوسف امام محمد رحمه الله په کشماری له خصید دا چې دا غلط شوی، دا خدا ولی تبقی نه دي. نو مجتهدین مطلق، مجتهدین فی الشرع یو، او مجتهدین متسببین، مجتهدین فی المذهب دوا. ویل شو بي دریم مجتهدین فی المسائل. ځینې مسائل داسې و چې هغه سره یې ښکا، ځینې مسائل داسې و چې د هغې متعلق به حکم د امامانو نه نو نقل. نو ځینې فقها پکې به داسې و چې د مخکینو امامانو قواعدو نه به د دغه مسایلو حل کولو. څه مسایل داسې و چې د هغې حکم د مخکینو امامانو نه نو نقل، جدید مسایل. نو مجتهدین فی المسائل هغه فقهاو ته وایي چې د هغو په قواعدو د هغو په اصولو کې به د دغه مسایلو حل کولو. دې ته څه وایي؟ مجتهدین فی المسائل. پوه نه شولې بې لکه بدې کې امام احمد ابن عمر خصاب، امام ابو جعفر احمد ابن محمد طحاوی، امام طحاوی چې ورته وایي، امام ابو الحسن کرخی مخکې چې تیر شو، شمس الائمه عبدالعزیز احلوانی، شمس الائمه محمد ابن سهل السرقسی، فخر الاسلام علی ابن محمد بزدوی، فخر الاسلام بزدوی چې ورته وایي، دغه شان قاضی خان وغیرہ په شمارلی. څو شو؟ درې کنه. مجتهدین مطلق، مجتهدین فی المذهب، مجتهدین فی المسائل. څلورم اصحاب التخریج. دا فقها دي چې د اجتهاد صلاحیت به نه لرلو. البته د مخکینو امامانو کم ماخذ به هغه به ځان سره ذهن کې کېنول او محفوظ کړي به. نو به چې کوم ذو وجهین یا مجمل قول هغه کې به تفصیل کولو چې دای مراد دی، دای مراد دی. د امام په دغه ذو وجهین په دغه مجمل قول کې مراد دا دی، دا کار به کولو. دې ته څه ویل؟ اصحاب التخریج. په دې کې امام احمد بن علي بن ابو بکر الجساس، امام جساس هم موریدلی، دغه شان کسان دي بکی. پنځم نمبر اصحاب الترجیح دي. د دې کار بداو، دیو د اجتهاد درجه مینو فایز خو کار بداو چې بعضی روایت چې د امامانو نه بنقلو په یو مسله کې د درې روایتو، نو دیو با په دې الفاظو باندې چې هذا اولا، هذا اصح وغيرها، یو له په بل ترجیح ورکولا. دیو د څه ویل کې اصحاب ترجیح. صاحب دې نه دې کې شمار لري. څو شو؟ پنځه. شپږم مقلدین اصحاب التمیز ورته ویل کېږي. مقلدین اصحاب التمیز. دیو کار بداو چې کمزور یو مضبوط کوم روایت به فرق به کې کولای شو چې دا مضبوط روایت دی را کمزور دی. لکه صاحب د کنز
همدغه شان نور علماء به شماري لدي صاحب د وقایع تاج الشریعه صاحب د مجمع الانهر نمبر غیر مميز مقلدين دا مخکې مقلدين مميزين وکنه او دا غیر مميز مقلدين دا فقها دي چې مخکینو طبقاتو کې یو کم ندي د دې کار صرف او صرف نقل له د مخکینو امامانو مسله مخکې نقل کوي خلکو ته یا کتاب کې لیکي لکه نن سبا چې څومره مفتین دي دا کار صرف نقل له مفتین نه دي چې فتوا په اجتهاد سره ور کوي بلکې څه دي د مخکینو فقهاو فتوی خلکو ته نقل کوي موږ د څوک مسلې ته وسو کې موږ چې جواب ورکو د ځان نه خو نه ورکو خو کتابونه کې لیکلي موږ د صرف را نقل کوو دا اصل کې ناقلینی زه موږ خو باغی کې نه خبر حال نن سبا چې کوم مفتین یې غم ناقلینی تاسو به خبره مانی سره څور رسیدلې بس وکړه سبب به خیره درس ان شاء الله وایي